ګورنمنټ پرایمري سکول امبیلې د پوزیشن هولډرز او یتیمانو ماشومانو د پاره د یو تقریب تابع کړی و. د تقریب مشر میلما ای اس ډي ای او اسد خان وو. په تقریب کې د الخدمت فاونډیشن مندن صدر تجدار رحمت خان، سماجی کارکن یاقوت خان عبدالغفور، د سکول هډ ټیچر زور جمیل، د پی ټی سی کمیټې چیرمن محمد اسرار، اس اس ټي ساينس عمر رحیم بخت رحیم، د سکول سټاف، والدین او ماشومانو ګډون کړی وو. په تقریب کې د سکول یو 50 پوزیشن هولډرو کې راغلي میلمنو انعامات تقسیم کړل. په تقریب کې د سکول په 19 یتیمانو، جنکو او هلکانو کې د الخدمت فاونډیشن او سماجی کارکن یاقوت خان د طرف نه د سکول یونیفارم او سویټر تقسیم کړي شوې. تقریب ته د هتاف په وخت مشر میلما ای اس ډي ای او اسد خان وی چې د پرایمري سکول امبیل بالا نرستو د دویم سکول دی چې د ډونرز په مدد یې یتیمانو کې پیکج تقسیم کړو. هغوی وی چې په کومه علاقه کې داسې ډونرز موجود وي هلته به یو ماشوم هم د یونیفارم د وجې د تعلیم نه محرومه کیږي. په دې موقع د الخدمت فاونډیشن مندن صدر تجدار رحمت خان وی چې د الخدمت فاونډیشن مقصد د دوکي انسانیت خدمت دی. هغوی وی چې موږ 19 ماشومانو له سویټر ورکړي او د دې نه علاوه په مختلفو سکولونو کې کوټونه هم تقسیمو. هغوی وی چې کله هم ضرورت وي موږ به مدد کوو. په دې موقع سماجی کارکن یاقوت خان وی چې موږ د 13 شپږو کال نه په پرایمري سکول امبیل بالا کې پیکیجونه تقسیمو او سخت کال مو په پرایمري سکول امبیلا کې 19 ماشومانو لا ورده ورکړه. هغوی وی چې ان شاء الله موږ به په 2 کال کې د سکول په خپل خپو درو او بیا به څوک هم د کپړو پیزار د وجې د تعلیم نه محرومه کیږي. عبدالغفور وی چې دا زموږ سکول لی او موږ به ورسره هر قسم مدد کوو. هغوی وی چې موږ به هم مدد کوو او د الخدمت فاونډیشن د لارې به هم مزید مدد کولی شي. د سکول هډ ټیچر زور جمیل د ډونر شکریا ادا کړه او وی چې د یتیمانو نه علاوه په روان وخت کې د غریبانو ماشومانو سره هم د کپړو او پیزار په مد کې مدد کولی شي. په تقریب کې د سکول ماشومانو حمد نعت، ملي نغمې، ټیبلو او گیمونه پیش کړل او د سکول 2 استادانو ناظم الله او نوید جلیل ته بیسټ ټیچرز ایوارډ ورکړی شو. د سکول له طرف نه هډ ټیچر زور جمیل مشر میلما ای اس ډي ای او اسد خان ته شیلډ پیش کو. معاشره هغه ایکسپټ کیوم او زمونږ ایکسپیکټ کیوم کومه داسې قسمه معاشره ته داسې نوجوانان تیار کو چې هغه د معاشره په ټول ایکسپیکټیشن باندې پورا هغه کامیابیږي. دا معاشره موږ ویلیو راکړي، موږ قیمت راکړي، موږ عزت راکړي او زموږ په شا باندې به ولاړی. او که چېرې موږ داسې قسمه پروډکټس دا ته موږ نه ورکو، سوسایټي ته موږ نه ورکو، موږ د بچو چې کوم دی د هغې همغږیر نشنما آل راوند ډیولپمنټ چې ورته ویل کېږي که هغه موږ په صحیح طریقې سره نه کړو نو معاشره واقعي چې هغې به زموږ ایفرټس چې کوم دي هغه به نه اپریشیټ کړي، موږ سره په شا باندې نه ودرېږي. دا نن چې زه کوم دا مشران وینم په دې کرسو باندې ناست دي، شاته کوم ډونرز وینم هغې راغلي دي په دې سکول کې هغې چې کوم دی کنټریبیوشن وکړو. غریبانان ماشومانان کوم چې پورز دي، ډیزرټي سټوډنټس دي، پینوریس دي، خپله باندې کپړه پیزار جامې نشي افورډ کولی. د دې نه موږ ټول سوسایټي خبر یو چې کوم غریبانان خلک دی هغه ټول ګورنمنټ سکولونو ته راځي، ولې چې مور پلار چې کوم دی پرایویټ سکولونه نشي افورډ کولی. نو داسې قسمه خلک چې هغه چې کوم دی مهیر حضرات دي هغه سره پیسې شته نو قرآن شریف کې زموږ دین اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په صدقه، خیرات، زکات په دې باندې ډېر زیات فوکس کړی دی. د اسلام اکنامک سیستم کو موږ ټول راوالو، هغه موږ وګورو، هغه د سر نه والا تر اخره پورې د معاشرې د ټولو نه لاندې طبقه چې کومه کمزوره طبقه چې کومه د هغې د اپلیکټنګ دپاره چې کوم دی هغه ډیولپ شوی دی، ډیوایز شوی دی. نو زه دې له داد ورکوم دا دوړ خلک دی چې دوی خپل کوم ایکسپینډیچرز چې کوم دی، کوم زکات دی، کوم عشر دی، کوم خیرات دی، هغه په داسې قسمه محکمه کې چې کوم دی انویسټ کو چې د هغې نه به را روان مستقبل زموږ جوړېږي، زموږ د قوم مستقبل به جوړېږي، زموږ د بچو مستقبل به جوړېږي. زه دې اپریشیټ کوم چې زموږ دغه بچي چې کوم غریبانان دي چې مور پلار چې کوم دی هغه یونیفارم نشي افورډ کولی، کتاب پین کاپي نشي افورډ کولی، او هغه هلکان چې خپل زکات خیراتونه راوړي او دلته چې کوم دی موږ سره هغه بچي هغه سپورټ کړي موږ سره، نو د دنیا او د آخرت د هغې دپاره هم کامیابي ده موږ ته دعا کوو. او بل زموږ ایجوکیشن سیسټم به چې کوم ده د پوهانه د بیکورډنس ښکار دی، دا بیکورډنس به ختم شي او موږ به دا خپل بچي راوچت کړو او د پرایویټ انسټیټیوشنز چې کوم دی کمپیریبل به یې کړو، موږ کمپیریټیو چې کوم دی ایجوکیشن به موږ هغه ورکړو او یو کوالټي ایجوکیشن به موږ چې کوم دی بچو ته وړاندې کړو. تاسو د ماشومانو چې کوم تربیت دی کوي دوی له خپل سپورټ ورکړئ،
ځکه چې تعلیم یا په دې معاشره کې چې بناو جوړیږي یا بګاړ پیدا کیږي نو د هغې درې واړه ستونه چې دی استاد دی والدین دي او حکومت دی. نو حکومت دومره کړي دي چې تاسو ته په دې ځای کې سکول جوړ کړی دی، تاسو ته استادان مهیا کړي دي. اوس دا زمونږ او ستاسو ذمه داري ده چې موږ خپل ماشومان په صفا سوتره دې سکول ته راولېږو او د استادانو سره چې دی په دې کې تعاون وکړو، یا استادان کم هغې ته هوم ورک حواله کړي چې موږ او تاسو په دې کور کې د خپلو ماشومانو سره هغه تپوس دې کوو او هغه رهنمایي کوو څنګه چې دا استاد په سکول کې د ماشوم رهنمایي کوي. یوازې په سکول باندې نه کیږي ځکه چې سکول کې خو 4 غنټې یا 15 غنټې زیات نه زیات دا ماشومان دلته له استادانو په نگرانۍ کې، خو د دې نه زیات ټایم د دې ماشومانو تاسو سره په کور کې دی. نو چې څنګه تربیت دا استادان په دې سکول کې د ماشوم کوي، پکار ده چې والدین هم دغسې تربیت په کور کې د دې ماشومانو وکړي. نو په دغه طریقه باندې دا ماشوم به مخې ته ځي او دا به د معاشرې دپاره د دې ملک دپاره دا به یو کارآمد شهري جوړېږي. دا نننی پروګرام چې دی دا خو دي زما په خیال یو مې والدینو پروګرام جوړ کړی دی، نو موږ ته پکې د دعوت راکړی دی، زمونږ راغلي یو دلته تاسو ته ولاړ یو. نو انشاءالله تعالی چې زمونږ نه څومره کېدی شي نو هغه به کوو. نو مونږ دلته د بالا سکولو زمونږ دلته بحرین کې صاحب ناست دی، مونږ په خپله باندې د نن نه تقریبا یا 6 کاله مخکې 6 کاله وشو تقریبا چې 6 کاله وشو چې مونږ هلته یو پروګرام شروع کړی د دې په تعاون سره مونږ هغه پروګرام شروع کړی. الحمدلله چې نن زه د هغې ټول سټاف چې دی ټول سټاف دا نه چې یو کس ټول سټاف ته زه د خپل طرف نه مبارکي م ورکوم، ډاډګیرنه ورته م ورکوم چې هغه نن زما د اندازې مطابق 140 تعداد ته پوره 140 ته ورسېدو د دې په تعاون سره چې هغه دي هلته خپل چې څه وس داسې کېږي هغه تاسو ټول د دې کلي ماشومان دا ټول تاسو وینئ. زه ورته د خپل طرف نه ډاډګیرنه وکوم. دا ځل دې سره ما د دې په مشوره باندې ما دا خبره دې سره وکړه چې یاره که تاسو خفه کېږئ نه نو زه دا ځل د دې خپل د دې سکول نه سټارټ اخلم که تاسو اجازت راکوئ د دې په اجازت نو انشاءالله چې موږ دلته دا پروګرام شروع کړی دی. دې سټاف ته دا وایم چې تاسو په دې سکول کې څومره استادان یې که 10 یې که 15 یې که 6 یې داسې وګڼئ چې یو پکې در سره زه یم چې په ما باندې ښه راځي انشاءالله تعالی د دې کلي د خیر ښېګړې دپاره د دې کلي دغه دپاره انشاءالله تعالی چې زه به تاسو سره خپل څومره تعاون چې هغه به در سره کوم او د هغې نه مې باقاعده اجازت اخیستی دی. بیا مې دې استادانو ته دا درخواست دی، دې ته مې دا بللی چې په دې کې یتیمانان واړه دي، په دې کې نور بېوسه واړه دي چې د هغې داسې یونیفارم ضرورت دی، د هغې د بستې ضرورت دی، د هغې ته د بلوز ضرورت دی، ساړه دي هغې ته د بوټ ضرورت دی، نور څه ضرورت دی. نو دې استادانو ته مې درخواست دا دی چې کم از کم دوی په میاشت کې دوی 100 روپۍ د هغې د کال تېره تقریبا 1200 روپۍ جوړېږي 1200 چې په کال کې دوی دا 1200 روپۍ یو استاد 1200 روپۍ راکړي زما په خیال د هغې نه له 20,000 روپۍ جوړېږي. نو انشاءالله تعالی چې ما ورته دا ویلي چې زه به پکې در سره خپل تعاون کړم څومره چې زه به در سره د خپل وس نه زیات چې دی هغه کوم. د یعقوب خان بھائی چې دا پروګرام د هغه په تعاون سره جوړ شوی دی او موږ ته د هغه د طرفه دا دغه یا دهاني رالاله د هغه انتهایي مشکور یم. د هغه نه وروستو د الخدمت صدر مندن تاجدار صاحب انتهایي مشکور یم چې هغه ته موږ پرون ډېر په لنډ نوټس سره خبر وکړو او هغه په دې کې هم خپله حصه واچوله، زموږ دې پروګرام ته ښکلا ورکړه. په دې خپل پروګرام کې د مندن د ایجوکیشن مشر اسد صاحب ته په خیرالی وایم او شکریه ادا کوم چې هغه موږ ته حاضر شو. دا د هغې ذمهواري ده او دا پروګرام چې موږ کوو نو انشاءالله په دې به هغه خوشحاله وي ځکه چې دا د هغه پروګرام ته موږ ښکلا ورکوو. خو ورونو زما دپاره ډېره د حیرانتیا خبره ده چې نن زه وګورم چې په کومه خبره وکړم ځکه چې یو طرف ته زما په ذهن کې علم دی، بل طرف ته د پیغمبر صلی الله علیه و سنت دی چې یتیم دی
او بل طرف ته د پاکستان مستقبل مې مخې ته ناست دی نو حیران یم چې ټیم کم دی په کومه خبره وکم خو زه به خپل ډېر په لنډو الفاظو باندې تاسو سره خبره کوم ځکه چې سکرټري صاحب راغوښتی یم نو دا فرض ګڼم چې تاسو سره خبره وکم انشاءالله تاسو تنګ شوي یې وخت ډېر شوی دی د سهار نه ناست یې نو زه ډېر په لنډو الفاظو کې تاسو سره خپل خیالات اظهار کوم ګورئ بچو تاسو د پاکستان مستقبل یې زما دا خبره به تاسو ته ډېره ناشنا ښکاري په دې وخت کې ځکه چې په 1985 کې په دې ځای ستاسو په دې ځای زه په خپله ناست وم او زما سره هغه ملګري څه داسې دي چې په دې سټیج ناست دي چې هغه په دې سکول کې په دې ځای ناست وو دا خبره زموږ یقین ته نه راتله چې د دغه ځای نه به موږ دې ځای ته راځو نن بچې تاسو ناست یې دغه پورې زموږ اخیره دي 5م کمره وه چې د دې نه زموږ بیا کوګا ته لاړو بچو تاسو د پاکستان مستقبل یې خو زه د امبیلې د ټولو استادانو نمونه نه راځي انتهایی مشکور یم خو هغوی ته یو خبره کول غواړم چې استاد صاحب ستاسو فرض دي دا ماشومان دا د مور پلار ستاسو سره امانت دی دا چې هغوی رالیږي دلته تاسو ته د تربیت لپاره رالیږي نو تاسو به حیثیت مسلمان ستاسو فرض جوړیږي چې د دې بچي نه د ښه انجینر سره د ښه ډاکټر سره د ښه پایلټ سره تاسو دا فرض دي چې د ده نه ښه مسلمان جوړ کړئ د پیغمبر علیه السلام حدیث کې دوه ګوتې داسې برخې کړې ویې فرمایلو چې څوک د یتیم خیال ساتي پرورش کوي په جنت کې به زما سره داسې ولاړ وي نو نن پکې د یتیم نوم اخیستی شو د هغې کیسه وکړی شوه الله دې اجر ورکړي د پیغمبر علیه السلام په حدیث باندې عمل وکړی شو عملي جامه ورکړی شوه د دغې سره سره چې د والدینو نه زه ډېر کم کوز راغلي خو بهرحال میسج به ورته ورسي د عمران ګلوني صاحب هم شکریه د هغه په ساتک کې موږ دا خبره والدینو ته رسوو هغه دا چې زموږ دلته سکنډشپ سکول دی په هغې کې زموږ سره لږ تعاون دی د خپل واړو هغې ته رالیږئ حکومت پرې خرچه کوي تنخواګانې رالیږي د هغې ډېر ضروریات پوره کوي نو والدینو ته زه د تعاون اپیل کوم چې موږ له څه کردار پکار دی والدینو له د هغه پکار دی چې د سکنډشپ د خپل واړو په ټیم رالیږي 25 سمثینګ دی په دې اساس کې زموږ سره بهانه مې ده فلحال دا ولې دومره د پیرنټس چې پکار دی چې دا یو کې 300 وي او بل کې سمثینګ 300 وي ځکه چې ټوټل تعداد زموږ جوړېږي 617 او هغه ورځ تر ورځ والدین راځي زما وړوکی سهار ته کوو مدرسې ته ځي کور هم لرې دی او یوازې دی او ماشوم دی ګرمي ده او ساړه دي یاره د بانو هغه مختلف اقسام یې اپناو کړي او په دغه طریقه موږ هم کلیوال ته مخ نشو نیولی څوک هم رشتهدار وي څوک څه په دغه طریقه زموږ هغه سکنډشپ هغې کمزوری کوي زه ستاسو د عمران ګلوني صاحب په وساطت سره دا والدینو ته میسج کوم چې زموږ دا سکنډشپ چې کومې خرچې به کېږي حکومت یا نور نو هغه کامیاب کړئ ستاسو پکې خیر دی د کلي